یو وصیت ورته دا وکړ وی مناظرې به نه کې څه به نه کې مناظرې به نه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو، مفتی اعظم امریکہ حضرت مولانا فضل الله ایڈوکیٹ صاحب هغه یو بیان په فیسبوک باندې ډیر زیات په تیزی سره گردش کوي او تقریبا هر هغه خلک چې هغه د مناظرو خلاف وي یا د مناظرینو خلاف وي هغه دغه بیان را اخلي او په فیسبوک باندې شیر کوي. تقریبا ما ته هم ډیر کسانو ولېږله. نو د ټولو نه اول خو یاد ولرئ چې قاضي فضل الله صاحب چې کوم خبرې کړې دا خبرې بالکل 100% حقیقت او درست دی. دی خبرو کې ورسره بالکل اتفاق لرو او بلکې دغه خبرې د خپل ځان د پاره مونږه نصیحت ګڼو او یقینا چې کله یو انسان د مناظرې میدان ته وځي ټولې خبرې ځان ته مخې ته کېږدي او د دې نه پس هغه میدان مناظرې ته وځي. همدارنګې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کومه خبره چې قاضي صاحب محترم نقل کړې دا هم حق او سچ دی او یقینا په دې زمانه کې ډیر زیات حسد او بغض او کینه دا مونږ اینو الله رب العالمین دې مونږ وساتي خو دغه مخالفین خلکو کې وي. دین علاوه دویمه خبر دا هم یاد ولرئ چې قاضي صاحب محترم چې کومه خبره کړې دا چې کله مونږ د مناظرو دغه میدان نه مخکې د مناظرې د کتابونو د مطالعو نه مخکې که چېرته تاسو امام غزالی رحم الله کتاب احیاء العلوم وګورئ نو هغې کې هم دغه مناظرې په حوالې سره اوږد بحث کړی شوی ده او په هغې کې دغه خبرې وضاحت کړی شوی ده چې دا مناظرې دا کول نه ده پکار. ولې نه ده پکار؟ ځکه هغې دپاره یو څو شرایط او قیدونه لګوي. نمبر 1 یو خو دا ده چې انسان حسد کې مبتلا کیږي. نمبر 2 انسان په ضد کې راځي، په تعصب کې راځي، د بل انسان تذلیل کوي، د بل انسان سپکوالی کوي. که چېرته په مناظره کې ټولو کې دا کیږي نو بالکل ناجایز ده، دغه مناظره جایز نه ده. همدارنګې د مناظرې دپاره خپل شرایط دي چې اظهار د حق به وي او ابطال د باطل به کیږي او همدارنګې د بل انسان د مسلمانانو د عقاید او د دوی د عملونو د تصحیح دپاره یو حق او سچ خبر واضح کول او کوشش کول کیږي. که چېرته یو انسان مناظره دې دپاره کوي چې خپل شهرت مقصود وي یا دغه شان د تکبر او غرور او اظهار د خپل علم مقصود وي دا مناظره دا بالکل ناجایز او حرام ده. دا مونږ ته هم معلوم ده. لیکن د قاضي صاحب محترم دغه خبرې د دې مطلب هرگز دا نه ده چې مناظره بالکل شریعت کې ناجایز ده، مناظرې کول نه ده پکار، مناظره کول داسې فضول کار دی. دا مطلب هرگز نه ده. ځکه چې دا مناظره چې مونږ کوو د باطل مخې ته مونږ ودرېږو نو دا مونږ وایو چې المناظره لنصرة الحق عبادة، چې دا مناظره د حق د مدد دپاره، د حق دفاع دپاره، د حق دغه پرچم بلندولو دپاره دا مونږ عبادت ګڼو او د هر عبادت دپاره خپل شرایط وي. دنیا کې داسې یو عبادت یو څوک مونږ ته نشي ښودلی چې هغې دپاره خپل شرایط نه وي. که هر قسمه عبادت وي، که هغه نفلي عبادت وي، که هغه فرضي وي، که واجب وي، که سنت وي، که هر قسمه عبادت وي، بغیر د شرایطو نه یو انسان هم داسې عبادت مونږ ته نشي ښودلی چې هغې خپل شرایط نه وي. که چېرته د ذکر کول دا په انسان باندې بعض اوقات نه خو واجب وي، نه فرض وي، نه سنت وي، لیکن که یو انسان بیا هم ذکر کوي د دې دپاره هم شرط دا وي چې د انسان دغه ایمان دا به موجود، د انسان دغه ایمان په رب العالمین، په آخرت، په رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کامل به وي. د هر یو شیز دپاره خپل یو اصول، یو ضابطه، یو قانون او څه شرایط وي. چې کله یو انسان مونځ کوي هغې کپړې ګنده وي نو څوک هم ورته دا نه وایي چې دا مونځ نعوذ بالله من ذلک دا مونځ بد کار دی. نه، دغه کپړې خرابې دي، دغه کپړو کې ګندې یا کپړې بې لمازه وي، له دې وجې نه دغه انسان مونځ نشي کولی. که مونځ وکړي دا بد ګڼلی شي. همدارنګه نور اعمال هم راواخلئ. که یو عمل داسې وي چې هغې د شرایطو خلاف وشي هغه قابل قبول نه وي بلکې هغه رد کولی شي. همدارنګه که مناظرې یو انسان کوي
او د مناظرې خپل شرایط چې کله یو مناظر د یو مسلې گهرایی پورې نظر رسي د یو مناظر نو هغه یقینا په دې خبرو باندې هم ښه نظر لري چې د مناظرې دپاره خپل شرایط او ضوابط او قوانین کوم رقمه دي. باید چې د یو چا عام خبره باندې د یو خاص افرادو ته خاص کول دا په شریعت اسلام کې مناسب نه ده. دې نه علاوه که موجوده زمانه کې تاسو وګورئ بهرحال موږ به تاسو سره ومنو چې خو الله رب العالمین ته پته ده چې آیا مناظر د کم نیت او د کم حق او د کم باطل خلاف چې په کم طریقې باندې خبره کوي خو د الله او د انسان معامله وي په زړه کې. که یو انسان دروغ هم وایي نو چاته پته نه لګي چې دا انسان دروغ وایي الا څه کسانو ته به پته لګي که د کشف خاوندان وي. بهرحال دغه شان دی په دنیا کې نن سبا تاسو وګورئ چې څنګه د مناظرینو کې او په مناظره کوونکي خلکو کې څه ناڅه خامیانې وي. مونږ دا نه وایو چې مونږ بس بالکل د هر څه نه پاک یو، البته که څه ناڅه خامیانې په ما کې موجود وي، په بل یو مناظر کې موجود وي، یا دغه شان مشرانو کې موجود وي. آیا درسي مولیانو کې خامیانې نشته؟ آیا دغه فضل الله ایډوکیټ صاحب قاضي صاحب چې کوم نور بیانات کړی ده د درسي مولیانو حواله سره د اسلام د فرایض د واجبات حواله سره هغه بیاناتو باندې تاسو عمل کړی دا او کنه؟ هغه بیانات دغه شان د تاسو ولې نه شیر کوئ؟ یا دغه شان د قاضي صاحب محترم چې کوم دا تفسیر کوي، تفسیر درس د دې ډېر خوندور درس وي، هغه تفسیر هغه دروس تاسو ټول دغه حاسدین د خپل آیډي نه ولې نه شیر کوئ؟ ولې هغه تفسیر دغه شان نشریات نه کوئ؟ نو معلومیږي دا چې تاسو د حق طلبګاران نه یې. مطلب دا چې تاسو دغه بیان په وجه باندې دین دفاع کول نه غواړي، بلکې د یو چا د حسد او د بغض په اور کې تاسو سوځئ او دغه خبرې ته تاسو ځکه هوا ورکوئ. کني د قاضي صاحب نور بیانات شته هغه هم شیر کوي، تفسیر دی هغه هم شیر کوي، خو معلومیږي دا چې په دغه زړه کې ستاسو اور بلیږي او حسد نه تاسو کار اخلئ. بهرحال قاضي صاحب چې کومې خبرې کړې دي دا خو یو عام یو طالب العلم هم پوهېږي چې د هر یو شیز دپاره خپل شرایط وي چې په کم دور کې دغه عبادت دپاره شرایط ساقط شي نو دغه عبادت دا بیا عبادت پاتې نشي. همدارنګې مناظرو کې که دغه شرایط پاتې نشي دا مناظرې اړو مناظرې دی نه. پنجپریانو سره چې موږ کمې مناظرې کوو نو یقینا دغه د چې پنجپریان ضد کوي، حسد کوي، بغض کوي، یا دغه شان نور فرقې باطله راواخلئ نو د دې مطلب خو دا نه دی چې نو دغه دین باطل شو، دغه مسایل ټول باطل شو. بهرحال بیا بل اعتراض خلک دا کوي چې آیا دغه مناظرې دغه ویډیو جوړول دا څه مقصد لري؟ بند کمره کې کینې او دغه مسله حل کوي بس خبره به ختمه شي. نو زه بیا وایي چې پیغمبر اسلام چېرته ویډیو کړې وه، مشرانو چېرته ویډیوګانې کړې وي. نو زه تاسو ته وایم چې دغه درس چې کله استاد په کلاس کې درس کوي دغه درس ریکارډ کول څه ضرورت دی؟ بس طالبانو ته دی وایي ریکارډ کوي دي نه که نه؟ همدارنګې چې کله خانقاه کې د ذکر مجلسونه کیږي ولې ریکارډ کوئ؟ ولې شیر کیږي؟ د دې څه ضرورت دی؟ همدارنګې چې کله طالب العلم یا اساتذه کرام چرته هم دینی دغه امورو سره ریلیټډ څه کار کوي هغې ویډیوګانې ولې کوي؟ څه فایده ده؟ که چرته دغه درس دغه ویډیو کول له دې بنیاد کوي چې ډیرو خلکو ته ورسي، همدارنګې دغه مناظرې دغه پیغام هم ډیرو خلکو ته ورسي، دې کې ډېر زیات فواید هم دی، البته که څوک وګوري، او نقصانات هم پکې شته. که چېرته مناظره د مناظرې په طریقې سره ونه شي نقصانات هم شته خو فایدې هم ډېرې دي. لکه تاسو وګورئ په دې زمانه کې کم ملحدین حضرات چې دي الحاد والا خلک، کمیونست، دهریان، هغه خلک نن سبا ډیر زیات په عروج سره روان دي. هغې مخنیوي کوونکې په دې میدان کې فلحال څوک مناظر هغې سره لا ډګر نه ده راغلی. انشاءالله ان قریب د هغه خلکو سره به هم موږ مقابلې کوو. تاسو وګورئ د الحاد په موضوع باندې برسریام دغه شانتي مناظرې نه کیږي. نو تاسو وګورئ کنه چې د کالج او د یونیورسيټي کې تقریبا 80% خلک د هغه ملحدینو د هغه عقایدو نظریاتو نه متاثر کیږي او هغې د هغه غلط عقایدو شکار کیږي. د دې وجه څه ده؟ هغې مخې ته مناظرین نشته، صرف دقه یو وجه ده. همدارنګې دغه مرزا جهلمي چې کوم ده
دا تاسو وګورئ نن سبا څومره په تیزي سره روان ده. د دې وجه څه ده؟ صرف دا ده چې چا سره مناظرې ته نه کینی، دا ده چې خپل عقیده د مولیانو مخې ته دغه شان د دلایلو سره بحث کول نه غواړي، ځکه دې ته پته ده که مناظره هر رقمه وي خو زما دغه ګنده عقایدو جنازه وځي، ځکه هغه چا سره کینی نه. ځکه نن سبا کالج او یونیورسټي والا چې کوم خلک دي هغه ډېر زیات په عروج باندې روان دي او هغې عروجوالي د الحاد دغه نظریه خپل کولو کې ډېر زیات په تیزي سره هغې دغه کار روان شوی ده. وجه څه ده؟ هغه میدان کې مناظر نشته، هغې دغه شان د برسریام څوک مخنیوی نه کوي. نو بهرحال قاضي صاحب محترم چې کومې خبرې کړي دي دا بالکل صحیح ګڼو، حق ګڼو او بالکل مونږ اتفاق لرو دې سره. مونږ خپله هم کوو مناظرې، خو دا زما نظریه ده که یو انسان د خپل شهرت دپاره مناظره کوي یا دغه شان د دنیا دپاره مناظره کوي یا دغه شان د هغه دغه خپل د علم اظهار دپاره مناظره کوي، دا په دین اسلام کې بالکل ناجایز او حرام دی. دا مناظره کول بالکل نه ده جایز. هم دقه باندې تصریح دا نور دغه شامی تاسو وګورئ دې باندې تصریح کړې ده. همدارنګه امام غزالی صاحب کتاب وګورئ هغې هم په دې باندې تصریح ښه اوږد بحث تفصیلا کړی ده چې کله هم یو استاد چې کله درس ته کښېني دغه استاد د ټولو ناول کتاب په خپله ووایي درسن او بیا دغه کتاب باندې ځان پوهه کې بیا وروسته خلکو ته ښایي. همدارنګې چې کله یو مناظر میدان مناظرې ته ځي هغه داسې نه ځي چې بس بې علمه یو انسان به لاړ شي مناظرې میدان ته او بس هسې به لګیایي، نه بلکې چې کله مناظرې میدان ته ځي دې د مناظرې ټول اصول او قواعد د شریعت او د اسلام قوانین ما تحت ګوري او بیا هر هغه امور په مناظره کې کوي کوم امور چې دین اسلام دې ته اجازت ورکوي او حتی الوسه مونږ دا کوشش کوو چې هر هغه کار نه مونږ ځان وساتو چې دین اسلام هغې حکم مونږ ته نه راکوي. بیا هم که یو انسان کې چرته ناپوهي یا د چرته کمزوري له وجې نه یو انسان په غلطي کې مبتلا شي نو باید چې خپل غلطي منل هم پکار ده، خو د یو چا یو ورکوټي شان غلطي په وجه باندې هغې مکمل خدمات رد کول، د هغې په دغه ټول دغه خدماتو باندې وباړول دا بالکل ناجایز ده. تاسو هره طبقه وګورئ، درسي مولیانو کې څومره غلطیانې وي، تبلیغي حضراتو کې څومره غلطیانې وي، دا شانتي حتی چې سیاسي مولیانو کې څومره غلطیانې وي. نو آیا دغه افرادو له وجې نه د یو فرد د یو غلط کار له وجې نه، د یو فرد له شهرت له وجې نه، د یو فرد د خپل اظهار علم له وجې نه، د یو فرد له تعصب او د حسد او د عناد له وجې نه مونږ به دغه مناظرې ختمو، مونږ به دغه مناظرې باطل کوو، مونږ به دغه مناظرې ته نعوذ بالله ناجایز به وایو. هرګز دا مناسب نه ده. بلکې کم یو انسان کې چې غلطي وي هغه انسان ته دا ویل پکار ده چې دا غلطي د ځان نه لرې که. نو باید چې ټول مسلمانانو ته پکار ده چې کوم بیان په کم نوعیت سره وشي هغه نوعیت کې هغه شیر کړی شي، نه کې هغې ته غلط روپ ورکول. دا بالکل په شریعت اسلام کې مناسب نه ده.